سبحان الله. یار د الله تعالی قدرت ته وګورئ. سبحان الله. یار د الله تعالی قدرت ته وګورئ. هغه مخلوق کم چې زمونږ په ګمان او سوچ کې هم دا خبره نه راځي چې دا ځناور به هم الله تعالی یادوي، دا پرندې به هم الله تعالی یادوي. تاسو وګورئ څنګه د خدای د یرې نه په سجده باندې پرته ده. تاسو هم دا ویډیو وګورئ او دا ویډیو چې کومه ده د سره سبحان الله په کمنټ کې لازمي ولیکئ او مخکې هم د ملګرو سره شیر کړئ. دا وګورئ یار، مونږه اصل کې غافله منګه یو، منګه خپل رب نه پیژنو، منګه د خپل رب عبادت نه پیژنو. او دا زناور، دا پرنده، دا وګوره. اکثر منګه ګورو په معاشره کې ارد ګرد دومره ظلمونه سٹارټ دي او دومره ناجایزه کارونه، دومره په ناپ تول کې دوکې سٹارټ دي چې منګه سوچ هم نشو کولی. داسې قسمه نوي نوي دوکې دا خلک ایجاد کوي. خو د خپل رب نه یره او د محشر د ورځې د حساب کتاب د ورځې هېڅ غم چا سره نشته. یار تاسو دا وګورئ، دا هم د خپل رب نه دومره یریږي. دا پرنده، دا کونتره، تاسو وګورئ چې څنګه د خدای د یرې نه په سجده باندې پراته ده. نو سبحان الله ولیکئ د ویډیو سره او دا مخکې هم لازمي شیر کوئ. په هر ملګري باندې دا شیر کول لازمي دي، ځکه چې که چېرې یو ښه کار تاسو په معاشره کې وګورئ نو په کار ده چې هغه کار اپریشیټ کوي، هغه کار چې کومه دی وستایي. نن یو کونتره چې کومه ده د اذان اواز اوري او هغه چې کومه ده د خدای د یرې نه په سجده پراته ده. دا وګورئ او سبحان الله ورسره لازمي ولیکئ او مخکې د ملګرو سره شیر کوئ. بالکل به شیر کوئ، ځکه چې دا وګورئ په معاشره کې منګه خپل رب دومره نه پیژنو څنګه چې دا زناور پیژني. نو په معاشره کې یو میږی هم حقیر مه ګڼئ. نو د ویډیو نه مطلب مې دا و چې په معاشره کې هېڅ شی هم حقیر مه ګڼئ، د هېڅ شي سره هم ظلم مه کوئ. په معاشره کې یو څیز سره هم ظلم مه کوئ، ځکه دا ټول د خدای تعالی مخلوقات دي او کیدای شي چې ما او تا نه خپل رب ته دا نږدې وي. نو څه شي سره هم ظلم مه کوئ. یو میږی به هم تاسو نه مړ کوئ او نه بې ازاروئ، ځکه چې هغه د الله تعالی عبادت کوي او دا اختیار ما او تا سره نشته چې په هغه باندې ظلم وکړو. او یو بل سره هم ظلم مه کوئ. دې نه علاوه چې کومه دی په ناپ تول کې دوکې مه کوئ او یو بل پسې خبرې مه کوئ، غیبتونه مه کوئ، د بل مسلمان رور غوښې مه خورئ. دا غیبت چې کومه ده د بل مسلمان رور غوښې خوراک دی. او په معاشره کې داسې قسمه کارونه وکئ چې بیا د قیامت په ورځ باندې خدای ته غاړه خلاصئ او بندیانو ته. دا ویډیو مخکې شیر کړئ.